بڑے وړکې ټیخي زکام نمونیا دا ډېرې زیاتې شوې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. موسم د بدلولو سره په باندې شي بیماری چې کومې دي هغه ورځ په ورځ مختلف قسم بیماری زیاتېږي او خصوصا د بچونو بیماری چې کومې دي هغه ډېرې زیاتې په عروج باندې دي. ټول وړکي د ګلې د سینې او د ټیخي د مختلف قسم د امراض شکار ده. په موقع باندې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر عارف محمود صاحب سره موجود دی. نه پښتنه کوي د بیماری د ما زیاتې ول شو. اول خو ډاکټر صاحب خپل پروګرام شه خوش آمدید ته وي. بنیادی وجه سره هر ورځ یو نوې بیماری ټول خلک ډیسټرب دي او د لکه مشکلات وګوري نو ډېر پیچیده دي. نن سبا چونکه موسم بدلیږي لګیا ده سوډر سٹارټ کېږي ګرمي په ختمېدو دو نو ګرمي خپل ډیزیزز دی بیماری دي پاشه دستینا الټي او دا شي نه خو اس چونکه آ شي نه په کمېدو شول este سوډ چې کیمه بیماریونه دي خصوصا پاشه بڑے وړکې ټیخي زکام او نمونیا دا ډېرې زیاتې شوې دي. د بنیادی وجه جی په یو خو صفوي ناقص تنظیم. دوامه خبره ده چې په داسې وایرل انفیکشن په سړو ډېر زیات شي. وایرل انفیکشن یو نه بل ته لګېږي ډېر تیز او چې احتیاطي تدابیر ونکړي به چې یو کیر شی وړکه افیکټ شي باندې را سره افیکټ کېږي نو د دې پورې احتیاطي تدابیر ډېر زیات ضروری دي. ٹھیک شو چې پاشه دو ماسک استعمالول چې وړکې ته زکام ورشي یا خصوصا ستره کسونه ته یا ټیخای ورشي یا مسلسل ماسک استعمالای لشکې زون سایډ ته کې نه کسونه نه زون سایډ ته کې او هند واشینګ لوس چې وینځي بار بار نو دغه سره د یو نه بل ته لګیدل کام شي. او بل به یو جیدا کوله د بانی حال کې ته سپیشل دا اپیل کوم چې وړکې ته ټیخي ورولګي به تو سه فورن چې کیم دا ډاکټر ته دی وی چې تو سه یاره د تکینو لګوا او د ته انجکشن نه لګوا نو دا پریکټس د دې کام کو. دا وایرل انفیکشن دی چې ډېر زیات وړکا یغه شي نوې ډېر اسانه خرو پیږي شنيري نو سره نو دا لشکې ټیم وخلی د دې پورا دا کیر شي چې کیم یغه نیدا ورکای سوپ ته استعمال یو تارش کی دا ګرم سوتی او لوسی فورن یغه ته ترپ کول چې مطلب دی انجکشن لګای کینو لګای دا ټیک خبره نه ده. دغه ځون لشکې باج کو ځکه چې دغه سره سداسي امپروومنت ډېر زر نرسي. دا وایرل انفیکشن دی دا ټیم وخلی چاشه هفته چاشه لاس ورځې نو په داسې توسي بیړه ما کوي کیر شي چې کیم یغه دی عام میډیسن وی کیر شي د سره پیناډول شول یغه شل دا استعمال وای شي جی او کیر شي چې کیم غریلو ټوټ کې دی دا استعمال یې نو د سره ورکه ان شاء الله زر امپروومنت سي. دوامه چې کیمه بیماری د نن سبا سیټي ډېر زیاته کامن شوې ده جی هر دوام دریم ورکه چې کیم دا ډینګي شکار ده نو د دې پورا احتیاطي تدابیر ډېر زیات ضروری دي چې چیرې تاسو په کیر شي ویني ډینګي مچھر چې کیم دا په صفای به شیخ کېږي نو تاسو صفای به چې کیم د شپرته کپ غملې شي کپ کیر شي چیرې ډینګ شي نو فورن جی هغه صفقایي هغه وچایي کني پابند بیا پټرول یا مټی کا تیل چې کیمي خور تیل دا پتی آئیه دغه سره چې دا ډینګي بیماری و دغه سره کم شي او چې چاته ډینګي بیماری وشي او ډایګنوز شي کیر شه د آرام کوي جوسینه موسینه د ډېر زیات شي او بل امپورټنت خبره چې کیمه دو بچه د دا مچردانی شه د وړکا ښکای سملای چونکه دا یو میاسي چې چلے نه بلتا سي نو چې وړکا تو سه په مچردانی شه سملای نو دا چانسز وکام شي. ډاکټر صاحب یو بل شای دا اکثر مشکا خلکو ګوري د مش دغه علاقې خلک د هیتا چې کیمرو غریبه هیتارو نو اکثر چې کیر شه بچون بیمارون شه به خلک خپل مخه دویو ته شریکو نو آیا دغه خلک ته چې رقم خپل بچونه ته دغه شي دوی شریکو دغه سره د بچونه په صحت باندې سم فرق پرودي داسې دوی چې خپل طرف نه دوی سٹارټ کول دا ټیک خبره نه ده. ټیک شو کنه د دې پوره د ډاکټر د پرسکرپشن ضروري ده ځکه چې کیر ولته دا پته نه لګي چې دغه بیماری کیمه دغه د پوره کیمه دوی استعمالېږي او دغه د بچی په صحت باندې څه اثرات وي نو د خپل مها دوی سٹارټ اول دا بالکل یا ټیک خبره نه ده. کیر شي او البته که چرته چا سره تبري وای د پوره مطلب پیراسټامول دوری ورکی او دا ورکوای شي او نه غریلو ټوټ کې استعمالای دویونه لکه خلک به خپل طرف نه هو طرف نه او چې پودر دوری او ته استعمالای سیکس ته نو ته لګای د ډاکټر د پرسکرپشن نه بغیر نو دا بالکل ټیک خبره نه ده. دا د بچیونو په صحت باندې ډېر غلط اثرات شي او د تر د بیماریونو ناراضي وتهږي
د سره په معاشره کې داسې بیماریونه روانې دي چې پابندې به بیا یو انټي بیاټیک یا اثر نه کوي. دا بیسیک وجه دا ده چې میر د انټي بیاټیک غلط استعمال کوي چې وړ کې تلش کې درته ورسي فورا سي او انټي بیاټیک کو دا شي نه وتر خلی فورا نو د سر دینه د ځون بچ کی دا د بالکل یعنی کوي دا ش پریکټس نه ده. اچھا ډاکټر صاحب مستات شاه خبر وکړه چې مش خلک د هیتا غریبرو نو اکثر خلک به ډاکټر د فیس مخانه ویني نو په داسې صورت شي به سکیری نازیدا خو داسې ان شاء الله بالکل د شک نشته چې بانی خلک غریب دي بانی شل د کرک شل د مرته سره میرلی میران شاشل دا انتهایی غریب خلک دي دلته او د دویونه افورد کول دا انتهایی مشکل دي. الله د ټول خلکو نو اوسوتی د بیماریونو نه میرا سومال ټمشا یغه نوستوي هسپتال شه نن سبا ماشاء الله سپیشلیست ډاکټرون رغلی دي او درېمه هسپتال شه نوستوي او هغه نه علاوه کسک د میشته هغه ترسیا نو غریب خلک میر مکمل تعاون سره کوي میر سره د دویونه وی میر سره کلینیک شاده دویونه وی سره او سیمپل اویر سره به دا ور کوي ان شاء الله او پی ډی ترت لای شي او پی ډی شه سپیشلیست ډاکټرون نوستوي میر مکمل تعاون د ان شاء الله هلته سره څنګه تاسو ډاکټر صاحب خبر اوریده یقینا بیماری مسائل چې کوم دي ډېر زیات دي او حتی الوسی کوشش د ډاکټرونو دغه وی چې په علاقې کې چې سیمه بیماری چې هغه کنټرول شي نو د خپل ریپورت په ذریعہ باندې کچېره چاته داسې بیماری وی چې هغه د علاج مخانوي ني نو هغه د دې ډاکټر صاحب زنانه هسپتال شفټ نه سبا وخت فرست ټایم هغه نه بعد سیکنډ ټایم وزیرستان پلازا بالکل د ډي ایچ او افیس ته مخامخ د دفتر د کلینیک ته نو ډاکټر صاحب سره ارسي ان شاء الله چې کومه داسې غریب پیشنټ وي دغه علاج دی وی چا بغیر د څه غنه دغه فیس چې کوم یا وزنو خو نو چې کوم داسې بیمارون وي غریب خلک وي چې هغه د ډاکټر مخانوي نو هغه ډاکټر صاحب سره رابطه کوي د سره غوړې اجازه دی الله پامه.